یا مسئلہ دا چونکہ حیات الانبیاء دا قرآن مجید آیتونو کے دا دلالت النسنا ثابتی گی دا دغ آیتونو چی بدی آیتونو کے اصلا دا عظمت شان دا شہداء ذکر کئی عبارت النس دا حیات شہداء پبارکی دی دا آیتونو لیکن چونکہ شہید امتی دے حقت چی اللہ دا اعزاد و مقام ورکین یو نبی دا بخا مقام لاغی دی توئی چی حیات نبی حیات الانبیاء دی آیتوننا کی آسان ثابت دے او دی تا قیاس نوئی دلالت النس ورکی دا تاو دا پتا دا دلالت النس و قیاس کے دا فرق دے چی علت جردا دا اجتحاد نا بغیر نمعلومی کی نو آگے دا بیا قیاس ہوئی او چی علت عام وی چی ہر سوک اہل زبان سڑے ہر ایماندار سڑے پاغی ہوئی گی نو دی دا بیا دلالت النس وائی او دا دلالت النس او دا عبارت النس پبارکی دا مسلم اصول دے چی دلالت النس کی باہا کیفیت مراد بھی چی کم پا عبارت النس کی مراد بھی نو عبارت النس کی دا حیات برزخی ہو نو دا حیات الانبیاء متعلق بم حیات برزخی بھی دا انبیاء تا چکم حیات دے نو حقبم حیات برزخی وی یا خبدا بنی چی حیات برزخی مانا دا انبیاء ارواح ہوتا دا حیات حاصل دے او یا بیا چکم مووے چی زمون پرید مانی بہتر دا دے چی دا آیت دا حیات روح تا ہم حاصل دے او جسم تا ہم حاصل دے لیکن دا انبیاء دا حیات نوعیت چی دے درجہ دا با دا شہداء دا حیات نا دیر اوچت بھی آگئی کی بس شک نہیں آگا با دیر اوچت مرتبہ بھی خدا حیات روح تم حاصل دے او روح با آلہ علیین کی پروت دے او دا حیات بیا جسم تم حاصل دے خود جسم تم دا حیات سنگا حاصل دی دا آگئی یو سو صورتو ندی یو دا چی دا روح دی بیا جسم تننوزی داخل دیشی یا دا چی داخل دی بکنی لیکن تعلق دی ورسرشی اگر تعلق دی دا تصرف بھی یا تعلق غیر معلوم الکیفیت بھی یاد ساتھی دا اول والا تعلق کو ممکن نہ دے دا دخول والا تعلق ممکن نہ دے دا صورت زمر دا آیت دا وجنا البتہ دا خبر پاتی شی چی دا روح دا جسم سرا یو غیر معلوم الکیفیت تعلق کی بھی اگر تعلق وہ مختلف الفاظ و سر تعبیر کی دا تعلق والا قول چی دے دا تطبیقی قول اختیار کرے دے علماء اہل سنت دو دی توائی حیات الانبیاء دم حیات برزخی دے دیتا حیات برزخی پا دی ادبار سروائی دا ظرفیت با ادبار سرا چی الحیات هم فی البرزخی چی دا حیات دا گئی چونکہ پا برزخ کے دے نو حیات برزخی ورتوائی دیتا دا دنیا والا حیات چی کم ممتا حاصل دے دا روح دا دخول دا وجنا او مونگ دا اگر دخول پا بنا باندی دو مونگ دا حیات چی دے کامل حیات دے تصرف کولے شی ادراک کولے شی یاد ساتھی دسی حیات ہے سوک ندی کائے آلی سنت کی کو سوک وائی چی دا حیاتی دنیاوی دے نو حقی دا مطلب نی چی کامل اعتبار سردا دا دنیا حیات ہو چونکہ حقی وائی چی دی دنیاوی بدن سرا دی حیات چونکہ کنیکشن او تعلق دے حقی بدن سرا نو پتی اعتبار سروا آئی حیات دنیاوی ہو گئی دل دے چونکہ کشمکش دے حصوک دا بل دعوی مانی پورا زان نہ پویا گی نو ذکر دی کہ تم رہے انتشار را گئے ورنہ مسئلہ ستم را سنگیر مسئلہ دا مطلب دا چی کم خلق زمون متعلق ہوئی چی دی یعنی مماتیان نو دا آغی سوچ سے دے چی دی بالکل دا حیات قائم ندی بیخی بالکل حیات نمانی او پیغمبران جماعت منی
نو هغه مطلق د حیات آیتونو نه یا روایاتو نه استدلال کوي چې الانبیاء او احیاء الانبیاء او احیاء وغیرہ وغیرہ او حال دا چې مطلق حیات وسوک منکر نه دي حیات کیفیت کې د رائے اختلاف دی بل دا چې کوم خلک یو نو موږ د هغه متعلق دا سوچ دی چې دوی بالکل د موت قائل نه دي د ورود موت هم دوی نه مني نمونږ د هغه مبارکي مطلق د موت والا روایاتونه استدلال کوو چې انک میت و انهم میتون وغیرہ او حال دا چې مزد پکې راولي نو څومره خبري اتفاقی دي اوله خبره اتفاقی دا ده چې د بنده د پاره د موت صورت څه ده خروج الروح عن البدن دا اتفاقی خبره ده دویمه اتفاقی دا ده چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ راغله ده دې کې اختلاف نشته دریمه اتفاقی دا ده چې د رسول الله مرګ هم عام مرګ پشانته به خروج الروح عن الجسد دم اتفاقی ده دریم دا چې د خروج روح نه رستو د پیغمبر وجود ته میت ویل کیږي او په هغه وخت کې د میت اطلاق په صحیح ده په دې کې اتفاق ده پینځمه خبره چې د دفن نه رستو د نبی جسم مبارک په قبر کې محفوظ پروت ده الله حفاظت کوي دم اتفاق خبره ده اوس شپږمه خبره ده چې دفن نه رستو جسم مبارک چې کوم روح ته نو وتلې وو په د مرګ په وخت هغه روح بیا دې جسم ته راغله ده او کنه ده راغله دا اختلافي مسله دی کې اختلاف دی چې دا روح راغی او کرانه نو دغه یو حدیث دی چې هغه کې اعاده روح ذکر ده هغه به موږ ان شاء الله سورۃ زمر آیت لاندې او د دې مسلې څه تفصيلات چونکه هغه موقوف دي په عذاب قبر مسله باندې نو د دې تفصيلات به سهل ترانه نو د دې ما درته وی چې دې کې اختلاف دی چې هغه روح بیا دې جسم مبارک دا راغله دی او کنه دی راغله نو موږ وایو چې نه دی راغله اوس هغه روح په دې جسم کې نشته ها اوس په موږ باندې لکه تفصیل به موږ ته وایو ولیکن چونکه اوس سوال راغی چې هغه اعاده روح ولا حدیث ولې تاسو به نه مانه نو موږ وایو هغه کې استمرار نشته ذکر او نه پکې استمرار او دوام باندې څه دلیل دی هغه اعاده د سوال الملکین د پاره چې راشي اوس راتلون رسل بیا باقی دی او پاتې دی دل یو مستقل دلیل پکار دی او هغه نه دار هغه دلیل نشته نو دا یو اختلافي صورت او ماوي درېمه بل خبره ده چې دفن رسل د جسم روح سره تعلق چې دی هغه تعلق حیات چې دی یا تعلق تصرف البدن هغه د روح او د جسم چې کوم خپل کې تعلق وو هغه ختم شه دی کوس دی دا اختلافي موږ وو چې هغه تعلق ختم شو اوس روح ته ځان لا حیات نه بحال ایلیین کې ها بیا د تطبیقی کول چې د اهل سنت دی لکه زموږ نیلوی سے وغیرہ دیوم دویمه درجه کې دا مانی وای چې او کدا سو وای چې او روح د جسم مبارک سره یو غیر معلوم الکیفیت تعلق دی او هغه تعلق د دخول نه دی تعلق د دخول بني موږ وو چې دا غسیو کنیکشن دی لکه چې نور پورته دی لاندې تپش رسمي دغه سیو کیفیت سره الله دا اثرات دا حیات چې د بدی جسم باندې وګرځي دیتا حیات برزخی ویل کیږي او د علماء دوړو خواته اقوال شته دا ما چې کوم درته خبرو وکړه چې دې کوم حیات دنیاوی وای دا د دې په معتبر کتابونو کې شته د دې دا مطلب نه دی چې دنیا کې د سیمون په شان دي حیات دی هغه یو دغه مطلب اخلي چې کوم ما درته وکړي صرف دا ندای لفظي ونه ده موږ ورته حیات برزخی چې په برزخ کې حاصل دي هغه ورته وایي دنیاوی چې دې جسم انسانی سره تعلق دی بس موږ فورا دې کې داراشي چې حیات دنیاوی یعنی دنیا والی حیات
هغه خپل لیکلي دي لکه دا مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب دا البس دغه چې مشهور کتاب موږ څخه شته هغه کې هغه دا وضاحت کړی دی چې موږ دې ته دنیاوي حیات په دې اعتبار سره وایو چې د تعلق د دې جسم انساني سره نور کامل اعتبار سره موږ دنیاوي نه وایو وګوره د ماز ناره پکې نه ډېرې وځي خو که څوک غواړي چې دا مسله حل شي او نزاع انتشار پرې ختم شي نو د مسلې حیثیت دا دی چې دومره سنګینه مسله نه ده که حیات برزخی ورته څوک وایي او که دنیاوي ورته وایي یا به زموږ حضرت شیخ ولی الله صاحب وایي چې تفصیلاتو کې دواړه ګوتې ونه وهي صرف نفس دومره ومني چې حیات دي موږ به ووایو چې حیات دي هغوی دې ووایي چې حیات دي حیات یې څنګه دی دا نه ما نه تپوس کېږي او نه تا نه تپوس کېږي نه د عوامو نه د دې تپوس دی په قبر کې چې پیغمبر حیات څنګه و څنګه نه و شهداو حیات څنګه و څنګه نه و نه موږ به د مخکې جواب نه کوو تاسو وایي مه کوئ اتفاق به راشي نی پیدا شي نه مطلب څنګه چې یعنې ګېډه کې مړ شو الله هغه لا دې جهان ته نه دی راغلی که نه مادر رحم والا زندګي ده رحم ذکر ده نه چې رحم له ودي نو بیا دنیا ده ښه هغه حیات خو الله ته معلوم دی خو لکه دې جهانو کې نه دی دې جهان دا جهان هغه چاله دی چې کوم یو ځل راغی د مادر رحم نه وځي نو بیا به دا درې جهان وي هغې دپاره حجی بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله او موایي دا غچا بارکی چې وجل شو دا الله بلاره کې فی سبیل الله حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو شو چې یا رسول الله سوق جنگی کی د عصبیت د پارا قومی تعصب د پارا سوق جنگی کی لسانی تعصب د پارا سوق جنگی کی انتقام او بدلی غشتو د پارا نو دا فی سبیل الله جنگ د چا دی نو نبی علیہ السلام د فی سبیل الله معنا وکړه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله د چا د قتال غرض او مقصد چې داوی چې د الله دین دی اوچت او غالب شي نو د جنگ فی سبیل الله نو لہذا دلته موږ دا معنا کولی شو لمن هغه چا بارکې یقتلو چې ووجل شي فی سبیل الله د الله د دین د اوچتوالي دپاره نو اموات موایي چې مړ دي بل احیاء ننا بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پرې نه پوهېږئ موږ وو نه موږ پرې پوهېږو که نه لهذا موږ وله جزوي تفصیلاتو ته لاړ شو الله وایي لا تشعرون دا داسې یو غیر محسوسي ژوند دی چې تاسو کما حقه د هغې په مطلب نشئ ولنبلونکم بشیء دا مواضع الصبر بیان